السلام علیکم ملګرو. عمران خان حواله سره یو ډیر غټ خبر مخې راغلی دی. عمران خان ته یو ډیر غټه یو ډیر غټ جیت ملاویدو ولدي. بل نواز شریف پاکستان ته واپس راتلو حواله سره هم یو غټ خبر دی چې به هم په دې ویډیو کې تاسو سره شریک کیږي. چونکه د نون لیگ چې کوم ورکران دي کوم رهنما دي ای بار دا خبره کوي چې نواز شریف پاکستان ته واپس را روان دي او په سلورم ځل بجې د ملک وزیر اعظم جوړیږي، د پاکستان وزیر اعظم جوړیږي. په دې ټولو خبرو باندې ډیټیل سره تفصیلا خبره کوو. نه پیله د عمران خان حواله سره خبره کو. نن د عمران خان په سایفر کیس کې یو ځل بیا فیصله ده او د عمران خان وکیلان دا ځل ډیر زیات اعتماد کې دي، دا ځل ډیر زیات شور دي، دا ځل ډیر زیات سټیسفاید دي. هغه وایي چې عمران خان ته نن ضمانت ملاویږي. د حواله سره چې کوم اپډیټ راځي به در سره وروسته شریکوم چې آیا عمران خان ته ضمانت ملاو شو کنه. اب بیا تاسو خپل پته ولګي چې عمران خان رها شي، بیا به هر طرف ته عمران خان ناری ویږي. او څنګه چې د عمران خان وکیلان سټیسفاید دي چې عمران خان رها کېدو ولدي، نو د دې خبرې پته مریم نواز ته هم لګېدلې ده. ځکه مریم نواز ټولې پولیس سیاسي منډې تړې، جلسې، میټینګونه، ورکرز کنونشن ټول هر څه کینسل کړي دي. جی مریم نواز سره دا یره د کچر عمران خان سره د اسټابلیشمنت سیټینګ راغو، یو کله د عمران خان او د اسټابلیشمنت خپلو کې روغه وشوه نو بیا خو زمون خیر نشته. دا ښکاره خبره ده د خلکو چې څومره غټ کرپشن کړی دی، نو بیا نه د نواز شریف خیر شته نه د شهباز شریف خیر شته. او نواز شریف خو الریډي یو مطلب یو دغه د مفرور دی په بل ملک په لندن کې ناسته په باندې خو الریډي کیسز شته جی. او نواز شریف چې پاکستان ته واپس راتلو پلانینګ چې کم دیغه هم خطر کې دی. چونکه نواز شریف خیال دا چې ماته به ایرپورټ ته هم ټوله دنیا راټوله شي او په لکونو خلک په زما په ایرپورټ کې استقبال وکړي. ایرپورټ نه به ډایرکټ زه د مینار پاکستان غټ جلسې لاړ شم، هلته مال یو غټ سټیج سجو شي وي، هلته به جلسه وکم او بیا په سټیج باندې ساده وسندم او کور ته به لاړ شم جی. خو زرای دا خبر د زرای نه هم دا خبر مخې راغلی دی چې نواز شریف ذمہ داری پاکستان کې څوک هم نه اخلي. نواز شریف که پاکستان ته راځي نو د ایرپورټ نه به ډایرکټ جیل ته ځي. مطلب د نواز شریف چې کوم ریسپانسیبিলিټي ده، کوم ذمہ داری ده، نو هغه پاکستان کې څوک هم نه اخلي. چونکه مریم نواز دا پلانینګ و چې عمران خان به موږ جیل ته ورواچو، د عوامو نه بهیر شي، دغه تصویر، دغه ویډیو، دغه आवाज هیڅ قسم به نه په میډیا راځي نه به چا لخکاري، نو عوامو نه به عمران خان هیر شي. او دغه نادان عوام چې کوم دی همیشه غونته به موږ یو ځل بیا دوکه کو په خپل خبرو کې. خو د عمران خان خبره ده چې یو پلان انسان جوړي او یو پلانینګ چې کوم وی هغه الله پاک د انسان د لپاره جوړي. جی جیل تللو نه پس د عمران خان مقبولیت کې نور هم اضافه شوه ده، عمران خان مقبولیت نور هم زیات شوه ده او د مسلم لیگ نون جلسه کې عمران خان زنده‌باد ناره هم لګي. جی نواز شریف سعودي عرب ته اوس روان شوه ده، د لندن نه سعودي عرب ته بزیل ته وای عمره کوي، عمره نه پس بیا دوبۍ ته ځي او دوبۍ نه پس بیا دوبۍ کې څه ضروري میټینګونه دي، هغه میټینګونه چې وکړي نو هغه نه پس بیا پاکستان ته راځي او راتلو سره مینار پاکستان ته جلسې ته ځي. خو سپریم کورټ چې کوم دی یو ډیره غټه فیصله کړې ده چې نواز شریف پر راتلو باندې یو ځل بیا سټمپ لګېدو ولدي. هغه فیصله دا راځي سپریم کورټ کې 8 ججز او دغه ججز باندې مشتمل بینچ کوم دی غي دا فیصله کړی دا چې نواز شریف او جنگی ترین نه اهلی برقرار اوساتل شي. چې د درخواست جمع کړو چې نواز شریف او دغه چې کوم دی جنگی ترین دای نه اهل دی جی الریډي، نو دا درخواست جمع کړو چې دا دی اهل شي. خو دغه سپریم کورټ 8 ججز چې کوم دی 8 ججز هغه دا فیصله وکړي نه جی دا دواړه کسان به هیڅ کله هم اهل کیږي نه، دا نه اهل دي، نو دغه فیصله برقرار پاتې شوې ده. جی دا اپډیټ شو، ډیره زیاته مننه. والسلام.